الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. عاشق چیست بگو بنده جانان بودن، عاشق چیست بگو بنده جانان بودن، دل بدست دیگری دادن و حیران بودن. شاد و باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیبی جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلات و جالینوس ما. درود شریف. اللهم صل وسلم كما تحب وترضى. زما عزیزانو، نن 21 مارچ 2026 مونږ دلته جامع مسجد بیت المعمور کې د عید الفطر د اجتماع په نسبت راجمع یو. قد افلح من تزکا، الله فرمای او تاکیدی لفظ قرآن راوړی د قد معنا تحقیق سره کامیاب شو. سو کامیاب شو؟ من تزکا، ارغ بنده چې خپل ځان یفاو. د ځان پاکولو مطلب دا چې روجه اونیوله مکمله او بیا صدقة الفطر سرسایه ادا کړه، دا کامیاب شو. وذکر اسم ربه، او بیا د عیدګاه مونځ ته را روانو، په لار باندې هم خپل رب یاداو. وذکر اسم ربه، د خپل رب برائے بیانول. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد وذكر اسم ربه د خپل رب بڑای بیان کړه د خپل رب معنا تربیت کوونکی د مور رحم کې زمون تربیت کوونکی څو رب معنا تربیت کوونکی چې دنیا ترالو ثم السبيل يسر دنیا تراتلو سره سره دالته دو چشمه چارا تا کلاو دا چا کلاو داغا محسن ذات نو داغا محسن ذکر بکڑی که بے نکڑی اغا یادوی که بے نیادوی که دالتی دو چشمه مونگ تا نوی کلاو کڑی دا پیو مونگ بللوگی مرشیوی که بنای مرشیوی از مونگ زمانه کی خلا پودر نو مونگ دخبل امین دو اولادی نن سبا د بوتل اولاد د بوتل د اولاد او د مور د پویو سکون کې ډیر لوی فرق پارامي چر د واسطه چر نو امه داو چې د خپل رب ذکر یو کو فصلا به منز د اخترو الله دا کامیاب شو اوس د لوی اختر او د وړو کې اختر دا دواړه خوشحالیان خدای امت مسلمه ته ورکړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لكل قوم عيد وهذا عيدنا دا هر قوم د خوشحالي ورځ وي رسول الله ویل د وړو کې اختر ورځ او د لوی اختر ورځ دا زما د امت ته خوشحالي ورځ لیکن فرق دا ده د نورو قومونو د خوشحالي چې کومې ورځې دي دغه تعلق یا د چا د کارنامې سره وي یا د بل څه سره وي چا د پیدایش سره وي د مسلمانانو د دواړو ورځو تعلق چې کوم د اهم عبادتونو سره د وړوکي اختر خوشحالي چې د هم د اهم عبادت نه وروسته د چاغه روژه د لوی اختر خوشحالي هم د اهم عبادت نه پسته چې هغه قرباني نو ارمي داو چې په دې شکر ادا کړو چې خدای زدي ژوندۍ اوساتلم او د روژې میاشت را باندې راوست جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم با رجب میاشت کی او شعبان میاشت کی بیدا دعا شروع بل اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان یا الله د رجب میاشت کې او د شعبان میاشت کې مونږ ته برکت واچوه وبلغنا الى رمضان خدای مونږ د رمضان میاشت ته ورسوه پیغمبر جناب رسول الله د دومره لوی شان باوجود دا تمنا کړې چې خدایا د رمضان میاشت ته ورسوه ځکه دا د سیزن میاشت اول عشر رحمت ومي مغفرت وآخرها عتق من النار آخر عشر يدعورنا آزاد دكنا بسيزن مياشتا ذكر رسول الله بدا دعا غستلا ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر هم پکی سیزن دکنه او شکر ادا کړه چې خدایا زدی ژوندۍ اوساتلما او د رمضان میاشت را باندې راوسته فمن شهد منکم الشهر څوک چې ستاسو نه دې میاشت ته حاضر شي یعنی میاشت ور باندې راشي او دای ژوندۍ وي
فلیصم الله روجه دی ونیسي. اوس مونږ ته شکر پکار ده چې خدای مونږ ژوندي وو او د رمضان میاشت را باندې راوسته، بیا د روجې د نیولو توفیق دې کہا میں اور کہا نگہتی گل نسیم صبح تیری مہربانی. خدای زمون کمال نو داستا مہربانی اوس بیا صدقة الفطر چې کوم ده، د صدقة الفطر مقصد دا ده د سرسایي چې د چا غریب، د چا کونډې، د چا یتیم غری یخ پاتې نشي. ته مالدار یې، تا کربا نن لس قسمه خوراکونه یې انور سامانونه درکې نه، ستا بچو با کم سے کم درې جوړه جامې جوړې کړې وي، 3 ورځې. د کونډې او غریب یتیم به نه جامې وي، نه به څه د خوراک شی وي، هېڅ به نه وي. خدای ورکولی شي. خو کذلک جعلنا بعضکم لبعض فتنه. دا چې څوک می غریبان در پکې جوړ کړی دي، څوک مالداره، دا فتنه ده، دا امتحان ده. مالدار باندې دا مالداری امتحان ده، غریب باندې دا غربت امتحان ده. استاد ته د شریعت محمدی دا حکم ده چې دی غریب ته صدقة الفطر ورکړه. روجې به دې پاک شي که څه ګړبړ در نه شوی، د غریب به کار پې وشي. او څه شی ده؟ یو کس باندې 300 روپۍ 300 روپۍ څه شی دی؟ 300 روپۍ خو ته 2 ورځې کې په نسوارو ورکوي. بار بار تپوس کې چې څو د صدقة الفطر چې 300 روپۍ. ته یو مولوي صاحب خو ویل چې 240 اوس دا هم ته د ځان لپاره فایده بولي چې دا 60 بچ کړمه 240 په پانچ ورکوي، په ماوای ورکوي، په نسوار ورکوي، په یارانو باندې خرچ کوي. که د یار واده دی وي بیا په یار باندې شیندې نوي نوټونه د بینک نه راوړې، هغه وخت کې حساب نه ورته. قرآن څه وایي؟ الشیطان یعدکم الفقر الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. چې د خیر ځای راشي، د نیکي ځای راشي، شیطان درته وسوسه واچي چې ماما جیب ته تاله ولګوه. یعدکم الفقر، صدقة الفطر ما ادا کو، زکات ما ادا کو، قربانی مکړه، کونډې یتیم پړوسي ته څه مه ورکوه. یعدکم الفقر، بیا به ته په خپله باندې غریب شې، جیب ته تاله ولګوه. ویأمرکم بالفحشاء، چې د فحشا بې حیایي ځای راشي، د ګناه ځای راشي، بیا شیطان درته وایي پیسې هسې پې ورغورځوه، هسې پېشنده مړه دا یوه ورځ د بیا نه راځي. د دوست واده دی ده، ډلونه یې راوستل، پنکار یې هم راوستی، ډلونه د پړیانې وهلی شي، اتڼ شروع ده،
ته مخکې لاړ شې د بینک نه نوي نوي نوټونه راوړې او بیا ودرېږې که نه ودرېږې په ډم باندې ډم ډول وهي او ته ورته ولاړې په ډم باندې نوټونه شیندې د دوست واده چې د بغ باندې نوټونه شیندې بیا اخواته لکه ستړی خر داسې ودرېږې هندوستړی خدای ناراض نه ایتې نه پتې دا شیطان دې خوشحاله کو او څوک دې خفه کو وذكر اسم ربه الحمد لله رب العالمين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس هر زي رب رب دا آیاتونو کی قرآن کی منز کی رب رب دا ولی دا خدای منتا یاد دهان را کوي چې تربیت کون کئی دی زیما فعلون کئی دی زیما ما سر جوڑ اساتا ما سر یاری اساتا کنا ما سر دوستی اساتا اللہ ولی الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ما تا ته مسلمان د دوست لاس در کړه د کنا زتا د کفر د بدعت دریاکاری د تیرون درا وباس مرنا طرف ته شریعت محمد طرف ته درا وباسم د بدعاتنا د رسوماتنا د شرکیاتنا ماتا تلاستر زدیرا زدی یاری او چې خدای د چا یار وي او قرآن کې ګور الله ولی الذین ولی معنا دوست الله ولی الذین آمنوا د هر مومن الله و عزت دوست هر مومن ته ما د دوستی لاس ور کړی نو چې خدای مونږ ته د دوستی لاس را کړی د الله زمون دوست بیا د نورو دوستانو ضرورت شته بیا د ډم نه یار جوړول د کنجرو نه یاران جوړولو ضرورت شته رحمان بابا فرمایي چې یار یار هر څوک وایي په دنیا کې یار یار هر څوک وایي په دنیا کې زب پس لمرګ وایم چې یار یار شي پس لمرګ قبر کې چې دکی دی دا رمضان کی چې ته ولاړې تراو ته قرآن دی اورېدی یا به کېنستې کور یا جومات کې قرآن به دې راواخیستی پس له مرګه دا قرآن به قبر ستا یار وي قبر کې به ستا سر ته ولاړ وي نکیر منکر ته به ووایي چا نکر منکر خپله طریقه وکړئ لیکن په اساني سره دې بنده سره حساب وکړئ د دې بنده تعلق ما سره وکنه روجه به هم ستا سفارش کړي قرآن به هم کړي رسول الله فرمایي فیشفعان د روجې سفارش به هم خدای قبول کړي ستا باره کې د قرآن دا به هم قبول کړي که نه قرآن سره تعلق وساته یار یار هر څوک وایي په دنیا کې زب پس لمرګ وایم چې یار یار شي لا هو سره به څه فکر د یار وي لا هو سره به څه فکر د یار وي چې یاران یې په هر لور هزار هزار وي روجه کې لږ غوندې پابنده وئ اوس به بیا په یارانو باندې ورشئ د پلار نیکه دنیا چې م ګټلې وه چې پلار په کوپه ملا درته ګټلې وه
هغه به ټوله په یارانو باندې خرج کړې. که مور درته ووایي ادې درته وایي بچیو 10 روپۍ خوراک کړه، ته ورته وایه چپ ادې چپ، ما سره پیسې د کوم ځای خپل میړه دې شته د هغې نه یې وغواړه. میړه پلار ورښیي، دا ستا ادب دی. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. الله وای مور او پلار وړاندې به اف لفظ نه کړې. دا به هم نه وایي چې مورې په دې ځای مې درد، پلاره دلته مې درد. دې مور پلار ته صدمه رسي. په تیز اواز به م خبره نه ورته کړې، بیا به څنګه کړې که نه. وقل لهما قولا کریما. شفقت سره به خبرې ورته کړې. ته چې وړوکی وې جړل به دې که نه، او ځای به دې خراب کړی و، غول به دې کړی و. مور به په دې لاس باندې ستا دا کونه ستا ډاکخانه در پاکوله که نه. چرته هم ستا مور ماسک نه ده لګولی، چرته هم پوزه پټه کړې نه ده چې د دې نجس د غلو بوی ځي. که چا به ورته وویل چې د دې خو بوی ځي خورې، ویل مه کوه دا زما د ګران غول دي، د مشکو عنبرونه هم ماته خوښ دي که نه. ته پلار ته وایې چې پلاره زما یاران دوستان راغلي دي پیټک کې ناست دي، پلاره ته نن پیټک ته مه راځه، کور کې کښېنه. ولې پلار باندې ته شرمېږي، پلار باندې شرمېږي، په مور باندې شرمېږي. پلار مور په تا نه شرمېږي. معذور اولاد وي، معذوره وي، مور یې خدمت ته ولاړ، معذوره وي، ګنده نه په میتیازو پوهېږي، نه په غولو، نه په کڼو، پلار مور یې خدمت ته ولاړ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. جناب رسول الله فرمایل او صحابه زما امتا جنت چې کوم ده د مور پلار د دې تلو لاندې ده. مطلب دا کوم د مور پلار خدمت دی وکړو، مور پلار دې خوشحاله کو جنت ته به ځې. او که مور پلار لږ درنه ناراضه و، که په علم کې ابو حنیفه جوړ شي، په بزرګي کې شیخ عبدالقادر جیلانی جوړ شي، او په علمیت مناظره کې امام غزالی جوړ شي، هم د جنت بوی در باندې حرام ده. جنت ته تلای نشي که نه، نشي تلای. مور درته وایي بچیو 10 روپۍ خوراک کړه، پلار درته وایي بچیو 100 روپۍ خوراک کړه، نشته ما سره. یو بوډا راغی، او د بوډا نه مخکې یو نوجوان راغی. نوجوان راغی ویل یا رسول الله ان ابي یاخذ مالي. ویل یا رسول الله زما پلار چې ده بوډا ده، خو زما مال زما د اجازت نه بغیر وعلي. جناب رسول الله تاسو د دې نوجوان پلار راوغواړئ. یو صحابي ورغی، دا نوجوان پلار ته ویل راشه. فجاءه يتكئ على عصاه. بوډا را روان ده، په خپه باندې معذور ده، بوډا ده، يتكئ على عصاه، په کونټۍ باندې سهاره یې اخیستې ور روان. جناب رسول الله ورته ویل هل تعرف هذا؟ ویل دا نوجوان پیژنې؟ ویل نعم. ویل څوک ته؟ ویل ابني، تا زما زوی. رسول الله ورته ویل چې ستا زوی ده نو دا خو ستا شکایت کړي، وایي دی زما مال زما د اجازت نه بغیر علي، دا زوی دی. بوډا ویل نعم یا رسول الله فداک ابي و امي.
یا رسول الله زما مور پلار دې په تاسو قربان شي هذا صغير وانا شاب ما بخلت عليه بواحده یا رسول الله داسې زمانه و دا وړوکی و د کار نه و او زه ځوانم طاقت کې وم ما به پیسې ګټلې مال مې ګاټو د یو روپۍ بخل مې هم په ده نه ده کړی په ده مې خرج کولې د ده لپاره مې ګټلې والآن هذا شاب قوي غني وأنا ضعيف فقير یا رسول الله نن دا زمانه راله چې دا زوی مې ځوان ده طاقت کې ده مالدار ده زه کمزوری هم یما فقیر هم یما چې د دې وی روپۍ ته لاس ورړم دی راتوی ما در اله یا رسول الله زه خو مجبور یما جناب رسول الله زوی ته مخ راواړو ویل انت ومالک لابیک انت ومالک لابیک انت ومالک لابیک ویل تم د فلار یې مال دی هم د فلار ده ستا د اجازت نه بغیر ستا مال فلار ته حلال ده ځکه ته په خپله د فلار کسب یې تم د فلار کسب یې کمایې که نه نو حال مې دا چې پلار درته وایي لږ خرچه خو راکړه بچې زه خو هم چېرته ځمه چا رشته داران وکړه یا مور درته وایي دلته نورې محلې بوډۍ یا غریبان راځي او لس روپۍ ورکړم بچې چپ ودې چپ 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 که سپی غار وي بیا به داسې وخت راشي اخري ټکی وایي کوټه کې یو نوجوان پلار یې وفات شو دا اوس ورځو پلار چې وفات شو پلار پسې هغه نوجوان اوس ډېر خفه ده هغه ورځ د پلار قبر ته ورغلی و پلار ته ویل پلاره ته خو مې ډېر یادېږې پلار یې قبر کې پروت ویل پلاره ډېر مې یادېږې یو ځل خو خوب کې راته راشه ضروری اعلان ورمه درې ور او چنداشي درې جوړه وګرځي دا یو جوړه چې کیما د مولوی صاحب د پورا دو او دویمه چې کیما د کاری صاحب د پورا دو او درېمه جوړه چې د جماعت د پورا دو او په درې سارک ششه تاون وکستای چې کدا جماعت نه وای د بیانې نه ونوي د منځي نه ونوي جماعت په هغه شهر شوی حمایت وکړي هر وخت جماعت ولا چندا چې کیما وی اډیرا کامه نور می داو داسې وخت به راشي ادې بلا راشي درنه خاورو ابا به درنه خاورو ته لاړ شي بیا به ادې غواړې ابا به غواړې نه به ادې وي نه به ابا وي رحمان بابا فرمای چې اتفه دواړو شونډو ښکلوالی پلار به هم په دا شونډو ښکلولي مور به هم په دا شونډو ښکلولي چې اتفه دواړو شونډو ښکلوالی ګوره څه شوې هغه خولې هغه لبان چې اتفه دواړو شونډو ښکلوالی ګوره څه شوې هغه خولې هغه لبان چې همیشه په قربان بللی اوس دې غږ در باندې وکړې چې قربان کور ته به رالې تا به ویل مورې ادې بابا مور به درته ویل بچې قربان پلار به درته ویل بچې قربان اوس نه ادې شته کور کې نه ابا شته ته په خپله وایې چې ادې مې وفات شوې ده ابا مې وفات شوی ده چې یو شی خوند نه راکوي کور راته خالق کاري
چې هغه دی به په خپل ځای ناسته وه ابا به په خپل ځای ناستو ته به راغلې ادې ته به دې هم غوسه کړه ابا ته به دې هم غوسه کړه که نه اوس پسې ارمان کړی ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما د شفقت نه ډکې خبرې مور پلار ته کړه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير الله و انسان تا تما تاکیدی حکم کړی دا وصیت می درته کړی دا چې مور سره به ښېګړه کړې پلار سره به ښېګړه کړې ستا هغه ماضي در په یاد اوس خو ته غټ سنډای طاقتور یې باډۍ دې هم جوړه کړې بیا مور ته وایه مورې که یو څوک مې درکړو دا 32 غاښونه به درمه پلار ته وایه چپ میړی ته هم اوس سړی څوک درکړو هلته تا کې جوش باډۍ دې جوړه کړه باډۍ خلک جهاد ته جوړوي دې مور پلار ته جوړوي سکونه خلک کافرو ته زده کوي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم او ته په مور پلار باندې زور حملته امه ته مور خېټه کې اوچت کړی وې که نه وهنا على وهن الله وایي ته به خېټه کې غټېدې مور به دې کمزورې کېده دومره ته غټ سنډا شوې د مور خېټه کې چې مور به دې بیا ولاړېدای نه شوی دواړه لاسونه به ځمکه باندې دیوال باندې ولګول بیا په ډېر احتیاط په پاسېده چې دې سنډا ته دلته تکلیف میلاو نشي وفصاله في عامين هغه ماضي خبر هم در یاد کړه چې 2 کاله 2.5 کاله مسلسل ته مور دلته سینه پسې نیولی وې دلته به یې کړې بیا به یې دې خوا ته کړې چې اوږی پاتې نه شي که په خپله به وږې وه تږې به وه ستا خیال به یې ساتو که نه تی ځان پسې نیولی وې سینه پسې رسول الله فرمایي چې او صحابه امته داسې زمانه به راشي که نه ادنا صديقه وأقصى أباه وجفا أباه وجفا أمه وصحابه دای زمانه به زما په امت راشي چې دوست به ځان ته رانږدې کړي ادنا صدیقه هر نوجوان به راولګي دوست به ځان پسې ونیسي ځان ته به رانږدې کړي واقصى اباه وجفا امه پلار به د ځانه وشړي بوډۍ مور به د ځانه وشړي بوډا پلار بوډۍ مور سره به جفا وکړي او دوست به ځان ته رانږدې کړي داسې زمانه وه چې مور پلار ته سینه پسې نیولی وې که نه الله وایي زه یو ټکی درته وایم ان اشکر لي ولوالديك او بند اول زما شکر ادا کړه زستا خالق حقیقی اما دلته رحم کې تما جوړ کړی دا شکل چادر جوړ کړی دا والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الله دې څلورو شیانو مې دې قسم مې تا ته مې ډېر ښکلی شکل درکړو
उसका रुस्तमे दुमरा लकई दा पैसे ज्वलंदा कड़े वही दवामी खिपशान ब्या बदी सकड़ाई करना है कद उख मगर मच पशान खुलदी वही ब्या बदी सकड़ाई करना है हुवा अल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सर से लेकर पाँव तक इंसान हुसन तो गोरा सर नवाल पूरी रना रना चोक स्ता पे हुसन मड़ीगी मेखी उख्त चोक न गोरा था तदाशी कून कबिया मौका नहीं पैदाशी पड़ता दावली जगह तहसीन जमील खुदाई पैदा करे सर से लेकर पाँव तक तनवीर है तनवीर जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है कैसा होगा वो मुसव्विर जिसकी ये तस्वीर है दाजा मुंग शक्ल न खुदाई जोड़ खड़े दे खाइस्ता उस खुदाई बला चुमरा खाइस्ता वे खुदाई बन गया शख्स अनश्कुर ली वली वालिदैक ओ बंदा वल जमा शुक्र अदा कजस्ता खालिक हकीकी अमा ब्या दमोर फ्लार शुक्र अदा कर दमोर फ्लार खिदमत उकड़ा औ कदी उनको आखिर क्या लातम किरा कर यद इलैयल मसीर जे 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 अबाजोल बराजे कदमोर फ्लार खिदमत इनको उनको कना हुकूक दे अदा नको ब्या बमाल राजे या बदर सरगोर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चूंकि मुंग 7:30